بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زه د دوبیانو د کرونا وایرس باندې خبرې کول غواړم بیا، او د هغې وجه دا ده چې پرون زما پروګرام دا و چې زه په دې کې څه میلمانه راغواړم او هغې باندې به خبرې کوم، خو د بده مرغه داسې ونه شو، زما ته دا ملګري میلاو نه شو په دې باندې ما په هغې باندې پوره خبرې ونه کړې شي. ما نن هم څه ملګري راغوښتي دي چې تاسو ما سره راشئ او په دې کرونا وایرس باندې موږ د خپل علاقې دا چې کوم ویر اباوټ دی په دې باندې موږ خبرې وکړو چې څه کول پکار دي، څه کېږي لګیا دي او څه موږ وکړو، ځکه چې په دې سچویشن کې موومنټ ګران دی چې زه دلته اټک نه روانېږم او هلته زه هغې سره میټینګ کوم، نو دا مناسب نه دي. په دې ځای باندې موږ دا لایو یو پروګرام بیا کوو. که چېرې څوک ما سره څوک ملګري راتلل غواړي نو تاسو به ما ته کمنټ وکړئ، زه په کمنټ کې تاسو واخلم او زه به کوشش کوم تاسو به ایډ کوم چې تاسو چې کوم نظریه ده، تاسو چې کوم په ذهن کې کوم خبرې دي هغه د خلکو مخې ته راشي، او کوم هغه موږ په دې باندې دا مشوره وکړو، سوچ دې وکړو چې کوم هغه څیزونه چې هغه موږ ته کول پکار دي، کوم هغه څیزونه چې هغه موږ مطلب کول پکار دي موږ نه دي کړي، یا کوم هغه څیزونه چې هغه موږ ته مزید کول پکار دي. دې سلسله کې به زه خبره دلته سٹارټ کوم چې ما پرون ایسي صاحب ته یو ټویټ کړی او د هغې علاوه ما هغه ته واتس اپ مې ورته کړی چې په دوبیانو کې دا صورتحال دی چې په هر یو کور کې 3-4 کسان د کرونا وایرس په وجه باندې مریضان پراته او څه چې کې څه په هسپتالونو کې په کریټیکل پوزیشن کې پراته دي. زه د دوبیانو څومره خلک چې کوم دي عزتمندو تاسو ټول ته ریکویسټ کوم د یو ورور په حیثیت، د یو پلار په حیثیت، د یو مشر په حیثیت چې تاسو ټول یو خو د جماعتونو ته تلل چې کوم دي دا زموږ د ایمان حصه نه ده، دا فرض نه دی. په داسې سچویشن کې چې تاسو دا دغه کې تاسو دا لږ کم کې مطلب 15 کسان لړ شي نو دا به زیاته ښایي، ځکه چې دې وخت کې د زندګي اهم ده چې کله تاسو جمدي لمونځونه وکړئ چې جمدي نه لمونځ بس وکړئ. بله خبره د غمونو ده، د غمونو سلسله کې موږ چې کوم غمونه کو نو سپیشلی زمونږ لکه دا دوبیانو علاقه درته یادوم، اسی خو د رزلټ ټولو حالات دغه سي دي، خو د دوبیانو خصوصا زه به وایم چې موږ کوم غم کو نو دا موږ وایي چې دا د پښتون رنګ نه ده چې موږ دغه نه کو، دا خو ماشوم نو او دا خو چې دا خلک بسوي، خلک دولګي په تندر د ټول مخ کې تاسو دا وایي چې الله سوي او دا رسول سوي، نو الله او دا رسول دا فرمایي چې که تاسو په ملک کې وبا راشي نو چې کوم ځای کې کوم خلک تاسو یې نو تاسو د التنا موومنټ مکوي، او چې کوم خلک د اغاز نه بار یې تاسو الته کې راتلو موومنټ مکوي. لہذا موږ خلکو د اغې نه بالکل اگینست د دومره زیات تعلیم یافته هونه کې باوجود موږ ټول خلک چې موږ زیاتې کو او د ټول مخ کې زب کړی رواني ما او زمانه پس بیا بل رواني دا چې په غمونو کې موږ ټول یو بل سره لاس ملاول او ډین دي دو کانټیکټس او دا هر یو شی موږ ساتو، کوشش کول پکاره چې موږ یو بل سره نه ترغړوزو، موږ د یو بل نه چیف فاصله وساتو، موږ د یو بل سره لاس نه ملاو، موږ د کوشش وکړو چې ان نسیسری دی موږ د خپل کورونو نه نروزو. که څوک یار دوست ما سره لایو راځل غواړي نو ماته کمنټ وکړئ، زه به کوشش کوم تاسو به لایو واخلم، نو تاسو چې کوم تھینکینګ دی هغه هم خلکو ته مخې ته راشي. د دوبیانو څومره زما مشران کشران زما ورونو خویندې چې دي تاسو ټول ته دا ریکویسټ کوم چې په ځای یو خدا چې تاسو خپل د غمونو خاده دا ختم کړئ، د دې سره جوړیږي اسیم نه، خو فل حال تاسو دا غم خاده چې کین دا پوسټپون کې دا د بل دغه د پاره کې د بل ټایم د پاره کې دی. بل یو اهم خبر تاسو زه باندې کوم هغه دا چې عام طور خلک وي خو یاره معمولی غونډه کې تبه مې دا معمولی تبه نه ده، دا کرونا وایرس چې کوم دی زما د علم مطابق چې زما ډېر خلکو سره لین دین یو تعلق یو تګ راتګ او خبرې اترې نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې د دې ډېر زیات ګڼ شکلونه دي، کله دا د تبې په شکل کې راشي، کله دا د مریلیا په شکل کې راشي، کله دا د ټایفاید په شکل کې راشي، کله دا د ټوخي په شکل کې راشي، کله دا د زکام په شکل کې راشي، کله دا د سر درد په شکل کې راشي، کله دا د هډوکو خوږېدو په شکل کې راشي، کله دا د نزلې په شکل کې راشي، کله دا د سر درد د دې شکلونه بدلی، کله دا د ګیډې خرابېدو په شکل کې راشي. د دې ډېر زیات سیمټمز دي، دا په هر یو قسم شکل کې کېدی شي، نو دا اني ټایپ کې دا په تاسو باندې راځي شي. تاسو کوشش وکړئ چې په دې کې په تاسو باندې خدای مری خرابېدو شکل کې راځي، د مری خوږېدو شکل کې راځي، که تاسو په دې کې خپل چې د سمیل ختمېدو لکه تاسو بوی به ختم شي، ذایقه به ختم شي، لکه تاسو شي خو تاسو به دغه ذایقه پته نه لګي، دا تاریخ دی کدا ترش دی کدا سور تاسو به هیڅ پته نه لګي. د ډېر شي ګڼ د دې دغه دي دا ټول په یو ځای کې دي شي او په دې کې یو کې دي شي او د دې مختلف کې دي شي.
زه تاسو ته یو بل یو شی تاسو په نوټس کې راولم چې دا د کرونا ټیسټ چې کوم کوو نو په دې کې ډېر شي خبرې دي چې یو خدا چې د هغې کوم دا کوم سیزونه دي چې کوم سره زمونږ هغه پوزه کې هغه ورننه کي او هغې نه د دننه هغه خاص مواد واخلي زمونږ ټیسټ کوي نو هغه ټول چې کوم د هغې کوم سامان دی نو هغې کې دا پاسیبلیټي شته چې ستاسو ټیسټ دی هغه یو کې ستاسو ټیسټ نیګیټیو راشي خو د هغې مطلب دا نه چې ستاسو ټیسټ به نیګیټیو وي ستاسو به بیا هم کرونا پازیټیو وي یو بله خبره دا ده چې بعض وخت کې داسې شي چې ستاسو هغې ټیسټ وکړي نو ستاسو ټیسټ به پازیټیو راشي خو دا ضروري نه چې دا د پازیټیو وي دا نیګیټیو هم کیدی شي یو بله یو اهم خبره ده چې دا زه ډېر زیات اورم چې خلک وایي چې ما ته ډاکټر وایي چې تا تېره کړې ده تا کرونا تېره کړه نو زه په دې پته باندې نه پوهېږم زما چونکې علم ناقصه دی زه په دې خبره نه پوهېږم چې په هغې هغه چې کوم ټیسټ کوم مونږ دغه لیدلی کوم لیټر کوم د هغې هغه پیډ دی په هغې باندې یو دی کرونا پازیټیو او یو دی کرونا نیګیټیو په دې کې دا دریم کالم دا چې د چا دغه راغلی چې هغې ته ویل چې تا تېره کړې ده دغه د تېره کړې وله خلک چې کوي هغې ته زما ریکویسټ دی تاسو ما ته په دې ویډیو کې د هغې یو کاپي راولېږئ چې هغې کې دریم کالم دی په هغې کې لیکلي چې تا تېره کړې ده ټیک شو دا ماله راولېږئ زما په نوټس کې دا نشته دی چې هغې تاسو ته به دا وایي چې دا تېره کړې ده یا داسې څه سمټم تر اوسه پورې نه دي راغلی چې هغې نه دا ثابت شي چې دا تاسو تېره کړې ده هغې نه علاوه یو بل یو ذهن کې زما یو خبره ده چې هغه ما مخکې په دې باندې ویډیو کړی و چې زما ترور صاحب الله پاک د جنت نصیب کړي وفات شوی و د هغې کې ما څه ډېر شي ډیټیلز ورکړي تاسو دا د سیفټي میلز دي دا تاسو اوکې نو دې سره به تاسو انشاءالله کافي بهتر یې ځکه چې د مختلفو خلکو ما ته ویلي چې د ډاکټر ما دا ووایي د دا وینا ټول ما راغونډ کړو او تاسو ته مې هغه په دې کې راولېږل چې تاسو هغه اوکې نو انشاءالله چې دې سره به کافي بهتري راشي نو هغه به زه تاسو ته یو ځل بیا په دې کې ولیکم هغه تاسو ټول بندیان استعمالوي هغه سیزون تاسو اوکې چې هغه تاسو کوئ ان شاء الله تاسو امیونټي سیستم چې کوي دا به بهتر شي د دې علاوه یو بل شی زما ذهن کې دی چې تاسو خلک دا څومره زموږ د علاقې خلک خاص کر رزلټ چې کوم دی رزلټ دی وخت کې هغه دی د دې کرونا وایرس بالکل په دغه کې دی په حمله کې دی نو تاسو ټول مهرباني وکړئ او تاسو د خپل علاقې په خپل سیل کې هغه وجه دا چې تاسو پولیسو ګورئ زموږ د یارسین په تاڼه کې به څومره پولیس والي زما په خیال باندې به یا 50 پولیس والي یا 60 پولیس والي نو دغه د زموږ د هغه یارسین جوریسډکشن چې دغه کوم تاڼې دي هغه کې څومره علاقه ده نو یو پولیس والي به څومره علاقه دغه کوي بندي نو ځکه تاسو دایمه چې اخلاقی تور تاسو ځان اوس دغه سره ایجوکیټ کې ځان په پوي کې سکول دي سن دي کولو په خپل رسې راواخلې هغه رسې سره لاندې بوتل وتړی چې موټر سایکل راځي چې هغه ویني رنگ برنګ دغه وتړی رسې او هغه بیا د روډ په منځ کې وتړی چې هغه بوتل ښکته راځوړندي چې موټر سایکل یا ګاډي یا سایکل ولا راځي یا پیاده سره چې هغه ویني او دا به تاسو صرف هغه نه خبر کې چې به دا مونږ سیل کړه دا علاقه مونږ سیل کړه او غړ پیل کې چې دلته کرونا وایرس دی دلته مرض دی یو خبره بل خبر دا چې د پکورونو کې ناس کم خلک چې کم تاسو اکشن نه کوي نو تاسو زما د ریکوست تاسو مهرباني وکړئ او تاسو ان نسسي ګرځیدل مکوئ خاص کله کې سړی نه جوړي تاسو په درګه چې میازیا نه جوړه دي نو زما ته پوسټ نه راځي بس ما ته میسج وکړئ چې دوا درته کومه او الله پاک تعالی صحت درکې بد دغه مال لپاره کافی ده زماره شکل دومره خپل نه تاسو د مال راشي او چې مال راشي زمانه دغه وایرس کې هغه تاسو ته لګي او تاسو نه لړ شي تاسو مور پرته لګي تاسو بچو ته لګي هغه زما بچی دي زمونه خويندې دي نو چې کله هغه زما په تاسو باندې تاسو راځي مان وایرس وړي او هغه تنه کومړه کوي نو دا مين دي خوخه زه خو یا مرم یا بنمرم خو هغه به تاسو مړکه لہذا تاسو خپل بچو سره دا مهرباني کې خپل والدینو سره دا مهرباني کې خپل مشرانو سره دا مهرباني کې چې تاسو دا مومنت چې کې دا پن کې تاسو دا مومنت کوي نو دا شی به مزید پھیلاويږي او دا به نقصان به تاسو چتوي او بل خبردار چې ما ډي سي صحابه ته په دې باندې هغه چې په انګلیش کې وته چې الارټ اف ټویټس مې وکړو نو هغه مې وکړو خو هغه وفات شوی دی الله تعالی دغه مغفرت وکي هغه وفات شوی دی دغه پر زه دعا کوم چې الله پاک دغه مغفرت وکي او الله پاک د هغه اخره خاتمه چې لري په خیر کې او الله دې وتعالى کې اخري منځلونه انسان کې او خدای پاک دغه لوهي کې ته صبر ورکړي او ګورنمنت ته درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ هغه په دې باندې یو بل ډي سي ال تکي پوسټ کې چې هغه زموږ د خبري ویني زموږ د خبري اوري او په هغه باندې هغه اکشن کوي موږ ته بوتل نه
ډي سي پکار دی ډیپټي کمشنر چې څه ته وایي هغه مو پکار دی چې هغه سره پاوري او خپل پاور استعمالي او هغه کې د خبرې کول طاقتي چې چابړي نه غورځي چابړي او ریډي غورځول زموږ مقصد نه دی چې څوک چې چابړي او ریډي غورځي نو دا د انپړ خلکو او د جاهلانو خلکو کار دی انپړ چې هغه سره بالکل هر څه ختم شي هغه سره جواز هغه سره خبرې اترې هغه سره اټیکټ هر یو شی ختم شي نو دی به جګړه کوي دی به وال کوي دی به ټکول کوي دی به کنزل کوي دی به مړکول کوي او دی به چابړي اړول کوي او دی به ریډي اړول کوي دا ډي سي کار نه دی ډي سي چې دا 18 ګریډ 19 ګریډ افسر دی دا غزټډ افسر دا زما د ملک کریم دی نو زما د ملک هغه کریم چې کوم دین تاسو داسې یو سړی مال دلته کې ثوابه ته مونږ ته ولېږي ریکوست کوم ګورنمنت ته چې تاسو موږ داسې یو سړی ولېږي چې هغه جمدی موږ جمدی سړی په کار قبر نه کچري قبر موږ سره د کاکا صاحب زیارت ته به بل تزو او بس الته دواګانی کو او د اغه نه علاوه یو اخیری خبره به زبل وکم بیا به زه کمنټس طرف ته راشم او زما خیال چې هغه داله چې د خدای رسول خاطرو کې دا څومره خلک چې تاسو د انټرنیټ استعمالوي او فیسبوک استعمالوي تاسو په خپل لایو راشي په خپل دې کې صدا غلی چې ګنې ماته بکرام لګیدل زه خبرې کول شم تاسو نشي کولی غلطه بوکې کنه دو بوکې درې بوکې سلور بوکې وی کې هغه صدا خبردار چې د خدای رسول خاطرو کې یې زمارونو زما بچو او لږ احتیاط کوي او ګرځي ما د کورونو په باندې بس دومره وای السلام علیکم ټک بند کې بس اویرنس ته اویرنس وي چې د خلکو کې اویرنس راشي د دې ذهن جوړ شي چې دا شی شته او دا یو ډېر غټه بلا ده او دا ښکاری نه او دا به یکدم په موږ راځي او دا به زموږ د مور او پلار زموږ ګرونو خويندې زموږ بچي به دا به زموږ بالکل داسې ورن راکاږي چې ورته کوي چین نه داسې ورن یکدم به الله سره نوچت کی نو مناسب غنی تاسو چې تاسو د پلانان د چې کوم پور کې ناشتي او تسبیحي او مصلی باندې ناشتي د وګن د تکینداري ختم شي تاسو دا غواړئ چې تاسو د مېندې ختم شي چې د وګن درته کی نو چې دوانه لاسم درنو چت شي نو بیا بس کوي امر نو خو زموږ د غسیدي زه د علاقې رزړ او خصوصا د دوبیانو علاقې زما سمره مشران کشران او زما بچی چې هغه ریکوست کوم چې دا کوم خبرې ما وکړم تاسو په دې باندې مهرباني کې اکشن وکړئ یو اخیری خبره مې ذهن کې دا وغدا چې زه دا غنم زه دا محسوسوم چې آیا زمونږ د دوبیانو د علاقې دا ویل ایجوکیټډ او ویل نو خلک چې کم دي نو تاسو د دوبیانو په ډیولپمنٹ او د دوبیانو د خلکو د صحتونو د بچ کېدو په معاملې کې هیڅ دلچسپي نه لري چې تاسو کمنټ نه کوئ او تاسو لایو ناراضه او تاسو ما خو پرې د ما کامیاب وای ما پرې ما غوځې مړ مې کې خو تاسو په خپل ځان سره د خپل بچو سره هیڅ دلچسپي نشته چې تاسو لایو راشي او تاسو په دې باندې خبرې کوي په خپل راشي ما راولې بل راولې چې دا اویرنس یو پروګرام جوړ شي که چېرته چې تاسو محسوسولو چې هغه خبرې کول غواړي او ما سره لایو تل غواړي نو ماته به تاسو یو کمنټ وکړئ زه به خپل نمبر تاسو درکم او هغه چې کین تاسو یاد ماته په واتساپ باندې میسج وکړئ ماله به ټایم راکې نو زه به تاسو هغه باندې لایو پروګرام وکم دا غنه علاوه زما ډېر شي بچي چې هغه ډاکټران دي ما سره په فیسبوک باندې فرندز دي زما هغه ته زما ریکوست دي تاسو مهرباني کې او چې تاسو کله فری نو بیا مال له غونډه ټایم راکې چې موږ تاسو په تر باندې تاسو د خلکو ته د आवाज ورسو چې څه کول پکار دي نو دا به موږ ته به مسانه شي او د خلکو ته به مسانه شي چې کم هغه سيزونه چې هغه موږ کو چې هغه سره زموږ د دې بلانه د مزید پیراولونه موږ بچو خپل دې عزت خل ساته او ما په دعاګانو کې ساته او د اغین علاوه یو شی مې بیا په ذهن کې راغی او غداري چې زما شی چې جبه سخت رام تر خلمات است جبه سخت را زنه مې سوسو ما زما جبه ډیر زیات نرمه را زما زړه ډیر زیات غواړي چې ما ډیر سووي چې کم سړی په یو ډیوټي باندې او خپل ډیوټي نه کوي زه بار هغه ته ریکوست کوم بار ته ټلیفون کوم بار ته ټویټس کوم چې زما بچی ته باقي ګټ اکشن وکړه زما زړه غواړي چې هغه ته ما ډیر سووي کدا زما په لاسو کې ورشي چې دی به ما د کیمرې مخې ته د مرینه ما د خلک نیولې اوس مکه ته به را بغولوي خو شکر دی الحمدلله چې دا طاقت اوس نشته هغه خلک چې سره د طاقت شته او هغه اکشن نکي هغه تاسو مجرمان دي پکار چې تاسو هغه ته ټویټ وکړي پکار تاسو هغه ته ټلیفون وکړي هغه نه علاوه یو اخر کې ادا بس اخر خبر کوم او غدار چې زما د ډیسټریکټ ثوابه سیاستدانانو الله پاک د تاسو ټول مغفرت فرمایي او تاسو ډیر خلک وي چې تاسو کله جمع دی مونږ لوټونو لا زما کور ته راغلي وي دا ګیره په مرالي ولا په خبره ته پریوته تاسو ډیر خلک وي الله تاسو مغفرت خدای تاسو بچي
کامیاب کړي، الله ستاسو اخري خاتمه چې داري په خیر کړي او خدای پاک دې ستاسو اخري منځونه آسان کړي. ځکه چې خو تاسو وفات شوي، کاش چې تاسو جمدي وي، کاش چې تاسو جمدي وي، کاش چې تاسو کې لږ ته احساس وي، احساس ذمہ داری وي، نو تاسو به د انسان بچي وي. نو چې تاسو د انسان بچي وي نو تاسو به سبا زما دروازې ته بیا راتلی. اوس چې په دې حالت کې تاسو زما دروازې ته راځئ نو تاسو سوچ څه کوئ؟ یو سړی و چې د هغه نوم اسد قیصر و، الله دې وبخي. نو د هغه یو ویډیو به اکثر مونږ لیده چې هغه وایي چې زه کله مونږ په اقتدار کې راشو نو هغه کراچۍ کې چې شهید کړی و نو هغه به یادول چې زه به د هغه دپاره انصاف او فلان کې او دا، نو الله دې وبخي هغه وفات شوی دی، هغه جمدی وي. نو ما به هغه ته وایي چېرې هغه دغه چې و هغه کس چې وفات شو نو د هغه دپاره انصاف تاسو که پرووایډ کړو. او بله دا چې زه خو بیسیکلي دغه سره پی ټي آی سره تعلق نه ساتم، خو هر یو کار به عمران خان نه کوي. څه کارونه به موږ په خپل هم کوو که چې موږ له الله تعالی لغونته کې سنس ادراک کړو او موږ لغونته را فضول د یو بل پس جنګونه جګړې دا کیسې کتارې پرېښودې او د خپل انرژي زموږ په یو پازیټیو هغه کې استعمال کړو نو اټ ویل بی بیټر فار اس. او زما دا خیال دی چې دا به یو ډېر ښه، ځکه دا به تاسو انویسټ کوئ، یو یې تاسو خپل انرژي ویسټ کوئ، نو دې ته وایي تاسو خپل انرژي انویسټ کوئ. نو که تاسو انویسټ کړئ نو امید دی چې دا به موږ ډېر زیات ښه شو. خپل ډېر زیات خیال ساتئ او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ او کوشش وکړئ که چېرې فرض که څوک ما سره لایو راتلل غواړي نو کوشش وکړئ چې تاسو ما ته میسیج وکړئ، نو زه به هم انشاءالله لایو والم او په دې موضوع باندې به موږ مزید خبرې کوو چې په دې باندې د خلکو کې اویرنس پیدا شي او زموږ د علاقه زموږ د ملک د دې کرونا وایرس نه بچ شي. السلام علیکم ورحمت الله.